رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الصافات آية نمبر 107. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه او مونږ بدل کو هغه یعنی اسماعیل علیہ السلام یا مونږ فدیه کې ورکو داغه د پاره بذبح یو قربانی عظیم ډیر لوی. alright so پرون سبق کې مونږ ویلو چې ابراهیم علیہ السلام په خپل یو امتحان کې کامیاب شي د زوی د ذبح کولو یو خوب چې هغه ګوري او هغه فاینلی په عمل کې راولي هغه وکي بیکاز انبیا خوبونه چې کوم دین هغه وحی د الله د طرف نه یو حکم دا دومره لوی ازمایش و چې الله تعالی خپل د شاباش یو حد ورته وی چې ما ستانه ډېر لوی امتحان واغستو تاغه کې کامیاب شو ته د محسنینو نه شامل شي د دې په بدل کې وفدیناه یعنی د اسماعیل علیہ السلام په بدل کې داغه د ذبح کولو په بدل کې الله تعالی د جنت نه یو ګډ رولیږي یو نر ګډ رولیږي اور هغه چې کله ابراهیم علیہ السلام هغه چاړه په مری باندې وخینو هغه د اسماعیل علیہ السلام بجای هغه ګډ چې کوم دی هغه ذبح شي او د مسلمانانو د پاره دا د قیامت ورځې پورې یو سنت جوړ شو چې ټول دنیا کې څونه مسلمانان دي نو د عید الاضحی په موقع باندې هر کال دا ذبح کیږي او دا قربانی پیش کیږي او دا هغه قربانی چې کم ابراهیم علیہ السلام د خپل زوی کړی دا د هغې یاد مناویږي نو دا الله تعالی په دنیا کې د هغه دپاره یو یاد پرېښودو وفدیناه بذبح عظیم یو ډېره عظیمه قرباني ابراهیم علیہ السلام ورکړه اور الله ډېر قدردان دی چې تر نن ورځې پورې هغه سنت ژوندی دی وترکنا او دا طریقه مونږ باقی خلکو دپاره شاته پرېښوده وترکنا او مونږ پرېښوده یعنی چې کم ذبیحه ابراهیم علیہ السلام وکړه نو د راتلونکو خلکو دپاره الله تعالی دا یو سنت پرېښودو فی الاخرین د راتلونکو خلکو دپاره وترکنا او مونږ پرېښودو علیه په دوی باندې یعنی دا راتلونکو خلکو دپاره فی الاخرین چې کم د دوی نه پس راځي د دوی دپاره مونږ دا یو سنت پرېښودو سلام علی ابراهیم سلامتی دی په ابراهیم علیہ السلام باندې سلام دی په ابراهیم علیہ السلام باندې this is because of the کم ټف ازمایشونه الله تعالی په ابراهیم علیہ السلام راوستل په هغه کې ابراهیم علیہ السلام کامیاب شو الله تعالی په دنیا کې هغه ته سلام وی سلام علی ابراهیم ابراهیم علیہ السلام په باره کې ویل کېږي چې ابراهیم علیہ السلام الله تعالی بقلب سلیم ورکړو ډېر د سکون پیس او ډېر صفا زړه کام healthy good heart but also دلته زمان یو پوینټ ایر شوی دا آیت نمبر 84 کې مونږ ویلو چې اذ جاء ربه بقلب سلیم هر کله چې راغلو ابراهیم علیہ السلام د یو قلب یو صفا زړه سره قلب سلیم دا مطلب هم دی چې انسان که الله د رضا دپاره یو ګناه پرېږدي نو هغه په هغې باندې بېچینه نه وي هغه ته په هغې باندې څه ریسټلیسنس نه فیل کېږي it happens چې کله کله مونږ په ځان باندې زبردستی کوو او مونږ ځان د ګناه نه منې کوو مونږ ګناه نه کوو خو په زړه کې یو بېچیني یو بېقرار زړه بېقرار وي چې کاش که معقول شو کاش که د الاؤډ وي کاش که دی کې څه ګناه نه وي نو دی ته قلب سلیم نه وي د ورډ قلب سلیم مطلب دا چې انسان د الله د رضا دپاره یو حرام پرېږدي یو ګناه کار پرېږدي د یو ګناه خبره پرېږدي او د هغه زړه پې مطمئن وي د هغه زړه پې خوشحاله وي د هغه زړه کې بېچیني نه وي هغه زړه دا نه وي چې بس که زه ووایم او زه وکړم او دا معقول شو کاش که دا حلال وي نو he has this perfect peace بقلب سلیم it's not like زه دې پارټي له نظم بیکاز دې کې ګناه ده خو زما زړه کېږي دې ته قلب سلیم نه وایي د ورډ قلب سلیم مینس چې زه دې پارټي له نظم او نه زما زړه کېږي داسې محفل ته دې ته وایي قلب سلیم زما زړه په داسې ځایونو کې نه خوشحالېږي زما زړه په داسې ځایونو کې بېچینه شي نو زه چې د الله په فرمانبردارۍ کې یم نو زما زړه خوشحاله وي دې ته وایي قلب سلیم او د الله په نافرمانۍ کې یم نو زما زړه بېچینه وي دې ته وایي قلب سلیم نو
د الله نه دا دعا پکاره چې الله موږ له قلب سلیم راکړي، که موږ ساده رضا دپاره څه ګناه پرېږدو، څه حرام پرېږدو، نو په هغې باندې زموږ زړه مطمئنه وي، زموږ زړه پرې خوشحاله وي، زموږ زړه بېچینه نه وي چې کاشکې دا ما کولی شو. نو د ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی په دنیا کې وي سلام علی ابراهیم. ان کذالک دغسې نجزي المحسنین، دغسې موږ بدل ورکو احسان کولو والا ته. اور ابراهیم علیه السلام انه بیشک هغه من عبادنا المؤمنین، هغه زموږ د مؤمن بندګانو نه و. He was a مؤمن and he was a محسن، د مؤمنین او د محسنین د درجې نه هغه و. وبشرناه، او خوشخبری ورکړه موږ هغه ته به اسحاق، د اسحاق. اوس اسحاق دویم زوی دی د ابراهیم علیه السلام، او د ابراهیم علیه السلام چې کله اولنی زوی اکلوتا زوی و د اسماعیل علیه السلام، چې کله د هغه په قربانی کې، د هغه د قربانی په امتحان کې ابراهیم علیه السلام کامیاب شو، نو بطور انعام الله تعالی ابراهیم علیه السلام نے دویم زوی ورکی، اور هغه اسحاق علیه السلام، او د هغه د نبوت ورته بشارت ورکی. نو وبشرناه باسحاق نبیا من الصالحین، او مون خوشخبری ورکړه هغه ته د اسحاق د زوی نبی چې کم په دې حال کې چې هغه به نبی من الصالحین او د صالحینو نه وي. دا د ابراهیم علیه السلام هغه دعا وه. آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 کې مونږ ویلیو چې ابراهیم علیه السلام دا دعا کړي، رب هب لی من الصالحین، یا الله مال زوی راکړي چې د صالحینو نه. اور دلته ورته الله خوشخبری ورکړي وبشرناه باسحاق نبیا من الصالحین، نبی به د صالحینو نه وي. No, it means that du'as are always accepted. Allah, no matter what the sum ughadi, Allah Ta'ala ditto accepts your dua. Allah always and always accepts your dua. And sometimes Allah mungla exact akka shera ki chika mung dua ke ghadu. So do not underestimate the power of dua. So dua sona powerful la, or dua sumra Allah kablei, or Allah sona khwakhai dua kol wala. So yes, dua is powerful. This is اور انسان میں چنہ دا وسنگ کی دی چنو جسٹ میک دعا فور اٹ، صرف دعا کا اللہ دعا اور دعا لے دے. رب هب لی من الصالحین یو ذکر دعا شوا، اور دے ذکر جواب را لو وبشرناه باسحاق نبی من الصالحین. ان اینو کله چې مونږ د یو شي لپاره ډېر شدت سره دعا کوو، الله تعالی زمونږ هغه شدت دومره خوښوي، دومره زمونږ هغه دعا دپاره چې مونږ څومره منځونه کړي او مونږ څونه دعاګانې کړي او مونږ څونه د زړه د خلاصه غوښتي، چې الله تعالی صرف زمونږ هغه دعا مونږ له هغه سره نه کړي، بلکې هغې سره یو نیم شی بونس کې هم راکړي. لایک فار ایگزامپل ته یو شیز دپاره دعا کړې، نو الله تعالی هغه شیز هم درکړي او ورسره بونس کې هم دله نور څه درکړي. هغه بونس ځکه میلاویږي بیکاز تا چې کومه دعا کړې وه هغه تا ډېر شدت سره کړې وه، تا ډېر د اخلاص سره کړې وه، ډېر په جړا دې کړې وه. نو الله ته هغه دومره خوښه شوي چې ستا له صرف هغه دعا چې ته څه غواړې هغه هم دله درکړي، او د ځان نه ورسره بونس کې هم یو ایکسټرا نور 2-3 شیزونه درکړي چې کم ته اړ غوښتي نه و، اور هغه هم ستا دپاره انتهایی فایده مند او بینیفیشلی. الله ډېر زیات قدردان د خپل انسان، د خپل بنده د دعا ډېر لاج ساتي. وبارکنا، او مونږ برکت نازل کو علیه په ابراهیم علیه السلام باندې، و علی اسحاق، او په اسحاق علیه السلام باندې، ومن ذریتهما، او د دوی دواړو په اولاد کې د دې ذریه نه مراد ابراهیم علیه السلام هم دی، د دې نه مراد اسماعیل علیه السلام هم دی اور اسحاق علیه السلام هم دی، دواړه د ابراهیم علیه السلام زامنو. محسنون، په دوی په اولاد کې محسنون نیکی کولو والمو، و ظالمون، اور ظلم کولو والمو، لنفسه په خپل نفس باندې، مبین کلم کله، یعنی هر قسم خلق بیا د دوی په نسل کې رالل، یعنی د اسحاق علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په نسل کې بیا احسان کولو والا چې هغوی صرف مومن نو بلکې د احسان د لیول پورې ورسېدل، اور ظلم کولو والمو یو مکسچر د دوی د اولاد نه پیدا شو. ولقد، اور البته تحقیق، مننا مونږ احسان کړیو علی موسی و هارون، په موسی او په هارون علیه السلام باندې. احسان سو د الله هغوی له نبوت ورکړیو. من وی احسان ته، مننا مونږ احسان کړیو علی موسی و هارون، په موسی او په هارون باندې هغوی له مونږ نبوت ورکړیو. ونجیناهما، او مونږ نجات ورکو هغوی دواړو ته، وقومهما، او د هغوی قوم ته، من الکرب العظیم، د یو ډېر لوی ډېر بھاری مصیبت نه. الکرب مینز ډېر لوی مصیبت.
عظیم او ډېر لوی. او د دوی دپاره کرب عظیم سو د فرعون نه نجات. دوی له الله د فرعون نه نجات ورکړی. ونصرناهم او موږ مدد کړی د دوی. فکانو چنانچه دوی شو هم الغالبین د غالب خلکونه، دوی غالب شي په فرعون باندې. وآتیناهم الکتاب او موږ ورکړی دوی دواړو ته کتاب یعنی تورات المستبین چې کوم واضح دی. مستبین لفظ د مبین په شان دی. بلیغ ته ویل کیږي او بلیغ مطلب چې بالکل کلیر، بالکل واضح، ایک څه شک او څه شبهت نه و. هدایت دپاره د صراط المستقیم دپاره یو پرفیکټ بک و، ایک هیڅ څه کنفیوژن نه و. وآتیناهم الکتاب المستبین او مونږه هغوی دواړو ته یعنی موسی علیه السلام باندې کتاب نازل شوی او هارون د موسی علیه السلام رور بیا دا سیم کتاب خپل قوم ته پڑھاو کړو. نو موږ دی دوانو ته ورکړو کتاب المستبین چې کوم واضح و. وهدیناهما او موږ دی دوانو له هدایت ورکړو الصراط المستقیم. صراط المستقیم ته الله دې موږ ته صراط المستقیم راکړي او الله دې موږ په صراط المستقیم باندې قائم وساتي. آمین. وترکنا او مونږ پرېښودل علیهما په دې دواړو باندې فی الاخرین د دوی تعریف مونږ پرېښودو د دوی تعریف په نورو خلکو باندې فی الاخرین راتلونکو خلکو باندې. یعنی څومره چې باقی دنیا ده په هغې کې باقی دنیا اوس ده او مخکې را روانه ده، هغوی باندې به د موسی او د هارون علیه السلام تعریف بیانیږي. سلامون علی موسی و هارون، سلام دی سلامتی دی علی موسی و هارون په موسی او په هارون علیه السلام باندې. ان او بشک نو ډاوټ مونږه کذالک دغسې نجزی المحسنین بدل ورکو نیکی کولو والو ته. بار بار دا خبره کیږي. اټس ا پاورفل ریمایندر چې الله تعالی جزا ورکوي، الله بدل ورکوي، الله بدل ورکوي. یو ځل خو انسان ته پکار دی چې کوشش وکړي، د څه کوشش وکړي، د قربانی کوشش وکړي، د ګناه پرېښودو کوشش وکړي، بیا ګوره الله تعالی څنګه جزا درکوي. یو ځل یو انسان الله دپاره ځان خالص کړي، د الله د رضا دپاره هره ګناه پرېږدي، د الله د رضا دپاره نیکي شروع کړي، بس د هغه د نورو کارونو ذمه بیا په الله باندې ده. یو کسی اور هغه ځان ټوټلی الله ته وسپاري اور هغه د الله د رضا دپاره نیکی شروع کی او بدی پریږدي، او د هغه چې نور څونه پینډینګ کارونه دي، نور څه د دنیاوي کارونه دي، د هغې ذمه الله خپله والي. بر یو ځل خو ته قرباني وکړه، یو ځل خو څه جذبه وښایه. ان کذالک نجزی المحسنین، بیا موږ بدل درکو او که نه موږ بدل ورکو نیکي کولو والو ته. This is the promise of Quran. ان کذالک نجزی المحسنین. یو ځل څوک نیکی کوي او بدی پریږدي د الله د رضا لپاره، الله will definitely reward them. الله طرف نه جزا شته دی. انهما بشک دی دواړه من عبادنا المؤمنین، زمونږ د مؤمن بندګانو نه شامل. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام داسې څه کړي چې هغوی عباد المؤمنین نه شامل او محسنین نه شامل، او د الله طرف نه په سلام علی موسی و هارون. د هغوی څه ټاسک و؟ فرعون ته تلل او هغه ته حق ویل، هغه ته سچ ویل. او دا بظاهر ډېر آسان کار دی یو کس ته تلل او خبره کول، بټ دا ډېر زیات ګران دی. تاسو په خپل ځان راولئ. just put yourself in those shoes. مونږ په خپل کور کې چاته خبره نشو کولی. لایک مونږ ته پته ده دا کار کې دا ټیک نه دی، دا حرام دی، دی کې ګناه ده، دی نه الله پته به ناراضه شي. بل مونږ خبره نشي کولی، خپل رشته دارو ته نشي کولی، خپل فیملی ممبرز ته نشي کولی، خپل فرینډز ته نشي کولی. زموږ مخامخ ګناهونه کوي everything but we can't stop them because مونږ له ډېر شرم هم راځي، حیا هم راځي اور ججک هم محسوسوو. هر چا کې دا کانفیډنس نه وي چې په مخ باندې ورته ووایي چې this is wrong، دا ته چې څه کوې که نه دا غلط دی، دا حرام دی، دا مه کوه، دا سخت ګناه کار دی. نو we don't have that confidence. مونږ خپل کور کې خپل خویندو ته هم نشي ویلی، خپل ورونه ته هم نشي ویلی. even though که زموږ مور او پلار کې داسې خبرې we can't even stop them چې نه مه کوه. مونږ ته ډېر زیات شرم حیا راځي. بټ موسی علیه السلام فرعون مخامخ لاړو. فرعون ځان ته خدا وی معاذالله، هغه سره کم پاور او هغه سره کم he was a supreme power of that time. دا هغه چې کم کینګډم و د هغې صفت الله قرآن کې کړی وي چې کم زبردست هغه سره پاور زور الله وله ورکړي و.
او د دې مخامخ and موسی علیه السلام was wanted in a sense چې په ټول سټي ته پته وه که څوک موسی وګوري نو ډایرکټ شوټ حکم و بیکاز موسی علیه السلام نه یو کس په غلطۍ کې مړ شوی و او بیا موسی علیه السلام مصر پریږدي او لاړ شي بټ ټول سټي په الرټ باندې چې څوک موسی وګوري نو ډایرکټ شوټ حکم و just shoot him. په دې باوجود د دې هر څه باوجود موسی علیه السلام کې دونه کانفیډنس و چې هغه سټي ته راشي او فرعون مخامخ ودرېږي او هغه ته ووایي چې you are wrong ته چې څه کې هغه غلط دي. just because of this confidence د دې دا حق خبره ویل د الله دومره خوښه شوې وه چې هغه له د محسنینو درجه ورکړه په دنیا کې په سلام وکړ عبادنا المؤمنین نه شامل کو. سبحان الله. With this we conclude. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله.